یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو آمنو تاسو ایمان راوړئ الله دې به فرمایل یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو ایمان راوړئ چې ایمان والا شنو ایمان څنګه راوړي نو د دې مختلف تفسیرونه شوي دي بعضی مفسرین وایي چې د دې مخاطب مسلمانان دي چې یا ایها الذین آمنو آمنو یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو آمنو ایمان راوړئ څه مطلب آمنو په دې ایمان باندې کلک قائم او دائم پاتې شئ تر مرګ پورې آمنو تاسو په دې ایمان باندې استقامت مستقیم به پاتې شئ یعنی صرف ایمان راوړل دا د انسان د لپاره د نجات ذریعہ نه ده صرف ایمان راوړل د انسان د لپاره د مسلمان د لپاره د نجات ذریعہ نه ده بلکې په ایمان باندې تر مرګ پاتې کېدل دا د انسان د لپاره او د مسلمان د لپاره د نجات ذریعہ کنه ډیر اولیاء په دنیا کې د الله سره یو خاص تعلق خو په ایمان ورته استقامت نه دي نصیب شوی کافر د دنیا نه تیر شوی بلعم بن باعوره قرآن مجید کې داغه واقعیا ذکر ده او دومره د الله ولیو چې مستجاب الدعوات دا مطلب چې کوم دعا به کول نو الله په ټک باندې قبلوله خو اخر کې موسی علیه السلام د خیره وګړلې او جبه د سپي په شان دروته او په حالت کې مړ شو ایمان د دنیا نه ځان سره آخرت ته ونړو نو دلته چې الله پاک حکم کوي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو آمنو په دې ایمان باندې قائم او دائم پاتې شئ دوام دې په ایمان باندې مراد دی په ایمان باندې همیشواله مراد دي چې تر مرګ پورې په دې ایمان باندې پاتې شي ځکه نبی علیه السلام فرمای اخره زمانہ کې با یو سړی سحر مسلمانی او چې کله ماخام شنو کافر وي ماخام به مسلمانی چې سحر شنو کافر وي ودا زګه چې د بد خلی د جب خیال نه ساتي دغه الفاظ به استعمال کی چې هغه الفاظ به د کفر وي دنه به ایمان چې کوم دې سلب شي نو د دې وجنه الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو آمنو په دې ایمان باندې قائم او دائم تر مرګ پاتې شئ یو تفسیر دا دی چې د دین دا خطاب مسلمانانو ته دی چې اے مسلمانانو تاسو قائم او دائم په دې ایمان باندې پاتې شئ دویم تفسیر دا دی چې یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو آمنو ایمان راوړئ یا ایها الذین آمنو ای په جبه باندې ایمان راوړونکو منافقانو آمنو ایمان راوړئ په زړه سره منافقانو په خوله باندې خو ایمان راوړو کنه خو الله پاک وته فرمایي چې یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو آمنو تاسو ایمان راوړئ یعنی په جبه باندې ایمان راوړونکو منافقانو آمنو تاسو ایمان راوړئ په زړه سره آمنو یعنی آمنو باللسان یا ایها الذین آمنو باللسان اے په جبه باندې ایمان راوړونکو آمنو بالقلب تاسو ایمان راوړئ په زړه سره په اخلاص سره ایمان راوړئ نو دویم تفسیر دا دی چې دا خطاب منافقانو ته دی او دریم تفسیر دا دی چې دا خطاب اهل کتاب ته دی يهود او نصارا او اهل کتاب ته یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو يهوديانو او نصارا آمنو تاسو ایمان راوړئ نو مطلب پیدا شي چې یا ایها الذین آمنو بالکتاب السابقه ای ایمان والو چې تاسو ایمان راوړئ دي په مخکنو کتابونو باندې يهوديانو دوی تاسو په تورات باندې ایمان راوړئ دي او عیسایانو دوی تاسو په انجیل باندې ایمان راوړئ دي يهوديانو دوی تاسو په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړئ دي او عیسایانو دوی نسوارا وتا تاسو په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړئ دي نو یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو یعنی ای يهود او نسوارا اے اهل کتابو ایمان راوړو کنه په تورات باندې راوړو چې په انجیل باندې ایمان راوړو چې په زبور باندې راوړو چې په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو چې په حضرت عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو نو تاسو ایمان راوړل دي په موسی علیه السلام او په عیسی علیه السلام باندې تاسو ایمان راوړل دي په تورات او انجیل او زبور باندې آمنو تاسو ایمان راوړل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آمنو تاسو ایمان راوړل په قران باندې نو دا خطاب یو تفسیر دا شو چې دا خطاب مسلمانانو دري چې مسلمانانو په ایمان باندې کلک شي دویم تفسیر دا دی چې دا خطاب منافقانو ته دی
چې اے منافقانو په جبه خو تاسو ایمان راوړی خو په زړه سره ایمان راوړی. او دریم تفسیر دا دی چې دا خطاب یهودیانو ته دی، نو بیا به معنی دا شي چې ای یهودیانو او اے اهل کتابو یهودیانو نصاراو تاسو ایمان راوړی دی په موسی علیه السلام او په عیسی علیه السلام باندې، په تورات او زبور انجیل باندې تاسو ایمان راوړی، امینو تاسو ایمان راوړی په قرآن باندې، په رسول الله مبارک باندې. ندره والا تفسیرونه دی پکې. او بعضې مفسرین وی چې ایها الذین آمنو ای ایمان والو تاسو کامل ایمان راوړی. او زموږ یو مولوي صاحب هغه به دا تفسیر کو چې ایها الذین آمنو اے ایمان والو، اے پاکستانی ایمان والو، اے د 14مې صدۍ ایمان والو، آمینو تاسو ایمان راوړی د صحابو په شان، آمینو تاسو ایمان راوړی صحابو په شان. یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو، آمینو تاسو ایمان راوړی بالله په الله باندې، په الله باندې ایمان راوړی، ورسوله او دغه رسول باندې ایمان راوړی. د الله چې کوم رسول دی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم په هغه باندې هم ایمان راوړی. دا څومره دغه چې ذکر دي نو دا ضروریات د دین دي. او دې څیزونو کې انکار کول، د یو نه انکار کول یا ټولو نه انکار کول، دا کفر دی، په دې انسان کافر کیږي. کو د الله نه انکار وکړو هم کافر شو، کو د رسول الله مبارک نه انکار وکړو هم کافر شو، او کو د نور کتابونو آسمانیونو نه انکار وکړو هم کافر شو. ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو آمنو ایمان راوړی بالله په الله باندې، ورسوله او د هغه رسول باندې ایمان راوړی، والکتاب الذی او په کتاب هغه باندې، والکتاب او په کتاب الذی هغه کتاب باندې نزل چې هغه لګ لګ نازل کړی دی الله علی رسوله په خپل رسول باندې. قرآن مجید دا الله لګ لګ نازل کړی دی، وقتن په وقتن، موقع په موقع باندې. څومره آیاتونو کې ضرورت او هغه مناسبت سره الله پاک آیاتونه نازل کړي دي، او نور کتابونه الله په یو ځای باندې نازل کړي دي. نزل چې هغه الله نازل کړي دي، علی لګ لګ نازل کړي دي الله علی رسوله په خپل رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم باندې، والکتاب او په کتاب الذي هغه باندې، والکتاب الذي په هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړي دي الله من قبل د دینه مخکې، د دینه مخکې چې الله څومره کتابونه نازل کړي دي په ټول باندې ایمان راوړل، په ټول باندې ایمان راوړل. څومره کتابونه چې الله نازل کړي، څلور غټ کتابونه دي، اصل صحیفې دي، هغه تفصیل مخکې سوره بقره کې تیر شوی دی. نو دا الله پاک نازل کړي دي او الله پاک جل جلاله په دې باندې ایمان راوړل. بس په دې باندې تفصیل ته ضرورت نشته، خو اجمالی طور په ایمان پس څومره کتابونه الله را نازل کړي دي د الله د طرف نه دي، زموږ د ټولو باغی باندې ایمان دی.